اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سورہ مائدہ شپگم سپارہ آیت نمبر 65. سورہ مائدہ شپگم سپارہ آیت نمبر 65 نمبر دی. د دې آیاتونو ربط او مناسبت د ما قبل سره دا دی چې وړاندې آیاتونو کې الله جل جلاله د یهودو د نصاراو خباستونه بیان کړل او په آخر کې د هغوی یو شکایت بیان کو چې ابتدا کې الله جل جلاله په دوی باندې خپلې خزانې کلاو کړې وي لیکن د دوی د نبی علیه الصلاة والسلام د دشمنۍ د وجې د قرآن کریم نه د انکار کولو په وجه باندې او دارنګه اسلام ته د نه داخلېدو په وجه باندې الله جل جلاله په دوی باندې هغه خزانې او دروازې د رزق بندې کړي. نو پکار داو چې دوی په خپل عمل باندې سوچ او فکر کړی وي. نو دوی ولګېدل او دا خبرې وکړه چې یاره د الله تعالی نعوذ بالله مخکې سخاوت او اوس بخل دی مخکې به موږ لار سره کول اوس راله نه راکوي. الله د هغې جواب وکړو بل یداه مبسوطتان ينفق کیف یشاء. د الله د نعمتونو دروازې هر وخت کلاو دي خو چې څنګه غواړي نه شان دي خرج کوي. څوک چې خوښه شي نه هغې له ورکوي. په تاسو کې د خوښې غذای نشته دی د دې د وجې نه تاسو له نه درکوي. هلته کې د دې خبرې جواب بیان شو. اوس په دې دو آیاتونو کې الله جل جلاله د ایمان او د تقوا او دارنګي په شریعت باندې د چلیدلو دو فائدې ذکر کړي. مخکې دا خبره بیان کړه چې کله یهودیان په ایمان باندې په تقوا باندې رانلل آسمانی کتاب نے انکار وکړو الله تعالی په د رزق دروازې هم بندې کړي او د ذلتونو دروازې په الله کلاو کړي او ذلیل او رسوای کړل. اوس په دې آیاتونو کې الله جل جلاله دا خبره ذکر کوي چې کله اهل کتابو که تاسو ایمان نه وړوئ نو یو فایده به تاسو ته د دې د آخرت و او یو فایده به تاسو ته د دې د دنیا و. یعنی ایمان او د نیکو اعمالو سره الله جل جلاله د دنیا او د آخرت د دواړو د کامیابی وعده کړی دي. د آخرت وعده خو ځکه ده تاسو وګورئ چې ایمان خدای د دې لپاره عمل صالح خدای د دې لپاره چې د آخرت کامیابی په الله ورکی. لیکن دې سره سره
د دنیا غ برکات، د دنیا غ خیرونه، د دنیا غ خوشحالیم الله په ایمان او په نیکو اعمالو کې خدا. که د دین علاوه څوک په نور څه کې لټی نو دا به فضول کار کوي او دته به دغه سکون او خوشحالي میلاو نشي. ګین تاسو ګورئ دا د قرآن د فلسفې نه خلاف دي. ګین تاسو ګورئ څوره خلک داسې دی په دنیا کې چې هغوی په قسمه قسم نقشو کې هغوی خوشحالي ګوري، هغه څیز مخې ته راشي خو لیکن خوشحالي را نشي. څوک وایي چې یاره زما د ازوی نوکر شي نو زموږ ژوند به د خوشحالو شي. څوک وایي زما د ازوی MBBS شي نو زموږ ژوند به د خوشحالو شي. څوک وایي چې زه یو ګاډی والم زما ژوند به د خوشحالو شي. څوک وایي چې زه ځان له چې کوم دی نو دیره جوړه کړم ان زما ژوند به د سکون او د خوشحالو وي. دا هر څه وشي خو خوشحالي او سکون نه نشي. د هغې وجه دا ده چې الله جل جلاله د سکون او د خوشحالۍ وعدې په دغه باندې نه دي کړي. دا په یو غیر څیز کې چې کوم دی نو سکون او خوشحالي کتل دي. خبره باندې پوهېږو. دغه شان دی الله جل جلاله د دنیا او د آخرت د کامیابی، د سکون، د خوشحالۍ او دارنګې د الله ته د نږدې کېدو او په دنیا کې د عزت حاصلولو وعده چې کړې ده نو دی په ایمان باندې کړې ده. او الله چې د ښکلي ژوند وعده کړې ده نو دی په ایمان او په نیکو اعمالو باندې کړې ده. نو په دې دوو آیاتونو کې الله جل جلاله ترغیب ورکوي ایمان ته، ترغیب بیانوي ایمان ته چې د هغه ایمان په برکت سره الله بنده له دنیا هم ښایسته کوي او آخرت هم ښایسته کوي. نو فرمایي ولو ان اهل الكتاب کچری ایمان نوړی وی اهل کتابو، ولو ان کچری وی اهل الكتاب اهل کتابو آمنو چې دی ایمان نوړی وی واتقوا او دی تقوا کړی وی، دی ایمان نوړی وی. دی ایمان نه مراد څه دی چې دی چې کوم دی نو قرآن منلی وی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې منلی وی، د دې نه انکار نه کولی. واتقوا او دی ځان بچ کړی وی د شرکیاتو نه، شرکونه نه کولی، ګناه نه کولی. صحیح او معتبر چې د الله په نس کوم ایمان دی غیر راوړی وي او دارنګې چې کوم دین ځان د شرکیاتو او د ګناهونو نه بچ کړی وي نو فایده به سوا لکفرنا خامخا بلرې کړو منګه عنهم د دینا سیئاتهم ګناهونه د دی. یو فایده به دا وه چې الله به دغه ایمان او دغه تقوا په برکت سره د دی نه سابقه ګناهونه لرې کړو. د نیک عمل د وجې نه الله تعالی انسان د ګناهونه مټاوي. خبره پوهېږئ که داسې ډېرو نصوصونه ثابت دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي جابره رضی الله تعالی عنه ته چې کله ګناه د نه وشي زر ورپسې توبه وباسه، صدقه ورکه. ګوره دا صدقه چې کوم دی دا ګناه روانوي. یا دارنګې حدیث مبارک کې راځي د وړوکي اختر په ورځ باندې چې خلک عیدګاه ته راشي او د اختر مونځ کوي نو په دغه دوران کې یو ملایکه راشي او اعلان وکړي. اوږد حدیث دی اے خلکو تاسو روجې د الله دپاره ونیولې، تراویح مو د الله دپاره وکړې، نن د الله د یاري د وجې تاسو عیدګاه ته راوتئ، زه تاسو ته دې مبارک شي، ستاسو ګناهونه الله معاف کړل او ستاسو ګناهونه الله په نیکو باندې بدل کړل. نو یاد لرئ د نیک عمل په بنیاد باندې انسان چې کله د الله د رضا دپاره نیک عمل کوي نو الله جل جلاله ورته نیک ګناهونه هم په دې باندې معاف کوي. نو ځکه ورته الله فرمایي چې ستاسو د ایمان او د تقوا یو فایده او برکت بداو چې لکفرنا عنهم سیئاتهم، خامخا موږ به لرې کړو د دوی نه ګناهونه د دوی. دویم ولادخلناهم خامخا موږ به داخل کړو دوی لره جنات النعیم، جنتونو د نعمتونو ته. الله وی د نعمتونو واله جنتونو ته به مې داخل کړو، د خوشحالو، د سکون او بیا د جنت هغه صفات اب خپل ځای کې انشاءالله را روان دي. سورة واقع کې به راځي، سورة رحمان کې به راځي، سورة دهر کې به راځي. هلته به بیا ووایو که خیر که ژوندو. ورپسې الله دویمه فایده د ایمان ذکر کوي او د تقوا ذکر کوي. ولو انهم کچروی دا آل کتاب اقاموا التوراة دی قائم کړوی تورات لرا والانجیل او انجیل لرا عملا. دو سر کې دی ښه اقاموا التوراة والانجیل.
په دې باندې دی عمل کړی وي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د قرآن د راتلو نه بعد د تورات او د انجیل بعضې مسلې الله منسوخ کړي وي، خو اساسی او بنیادی مضامین خو د ټولو کتابونو یو دي که نه، چې توحید د الله تعالی دی، رسالت د رسول الله مبارک دی، دارنګې قیامت دی، باس، دا خبرې خو شته که نه. نو که چېرې دی ایمان نه وړی وي، ایمان یې راوړی وي او تقوا یې کړی وي او دارنګې د تورات او د انجیل پیروي کړی وي. وما او اغا انزلا چې نازل کړی شوی دی الیهم دی ته من ربهم د جانب د رب د دینا چې الله ورته کوم کتابونه نازل کړي دي. نو د هغې فایده به څه وه؟ یو فایده خو هغه شوه مخکې بیان شوه چې الله وایي موږ به د ګناهونه میټاو کړو او موږ به له څه وکړو؟ جنتونو ته به داخل کړو. بله فایده ول الله ذکر کوي، لاکلوا خامخا دی به خوراک کړو من فوقهم د پورته طرف د دینا ومن تحت ارجلهم او د لاندې طرف د دینا، د لاندې رخپو د دینا. څه معنا؟ د اسمان برکتونه به بیا الله کولاو کړو، باران به په ټیم په ټیم باندې کو. ومن تحت ارجلهم او د خپو د لاندې نه به د الله د برکتونو دروازې کولاو کړې وي. پسونه به ښکلي کېدل، میوې به ښکلي کېدې. یو معنی او توجیم دقه ده. نو یاد لرئ چې کله الله پاک د مخلوق نه رضای او خلق د الله جل جلاله د رضامندۍ والا کارونه کوي، الله چې په کوم کار خوشحالیږي هغه کار کوي، نو باران به الله په ټیم په ټیم باندې کوي ښه، او صحیح باران به کوي، د زول او د جپړ والا نه چا به فصل خرابوي، صحیح باران به کوي. خبره باندې پوه شوئ؟ او دویمه فایده به د هغې دی چې الله تعالی به د هغه باران په برکت سره د ځمکې نه ښه فصلونه راوباسي، ښه فصلونه به الله پاک راوباسي او د خلکو له به الله ښکلې فصلونه او میوې ورکوي. نو دا د ایمان او د تقوا برکت دی. هغه آخرت خو لا پرېږده چې دنیوي فایده یې دا ده چې الله به بارانونه په ټیم په ټیم باندې کوي، فصلونه به ښکلي دله کوي او زمیندار به خوشحاله وي، ملک به آبادي وي، څاروي به خوشحاله وي. دا به د ایمان او د تقوا برکت دی. اوس نو تاسو وګورئ چې خلکو کې څومره کمی راغې، دومره د الله طرف نه فیصلې هم بدلې شوې. چې کله د باران ضرورت نی نو ډیر کېږي، او چې کله ضرورت وي نو بیا نه کېږي. لکه دا موجوده رضی چې کمی دي موجوده، نو دی وخت کې زمیندار وایي چې یاره دا جوار چې کوم دي ګوډای بمبل کې دي، دی وخت کې دا دانه پخی نو بوله پکاري، مست الله طرف نه بندي. خلک لګیا دي، چا رټونه تړلي دي او چا چې کوم دي مشینان لګولي دي، څوک نیرونو پسې روان دي. څومره ګران کار دی. نورونو د هغې بنیادي وجه ما تاسو سفرون بیان کړې ده چې خلکو کې ګوره د الله د رضا کولو هغه جذبه نشته. خپګېږو به نه. څومره زمیندار دي ته دې تپوس وکړه دی موس کوي، د موس خیال ساتي، او بیا خاص کر د بټو په دې ورځو کې خو توبه الله توبه ډو پروايي ني. ایو بټي مار ما سره ناسو کا پې لګو، زاج نه چې راغلم سره زی باد راغی، وی جی ګوره خپه نه شي لیټ رالم، او د بټای دې ورځو کې خو مونږ وایي که پلار دې مړ شن تنبې شاته کېدی چې بټای راکوزه کو بیا به ګپ لګو. نو ټیک ده هغه خو به کېږي، خو ګورې موس خو هېڅ وخت کې ماپ نه دی. دغه شان دی هر یو سړی د هر فیټ چې لږ ته کې د دنیا په کار کې مشغول بیا دی الله پاتې موس نه پاتې. نو چې یو بنده نه موس پاتې شو نو د رزق کې به برکت څنګه راشي؟ رزق کې به برکت څنګه راشي؟ خبره باندې پوه شوي؟ نو الله فرمایي که چېرې دی ایمان نه وړی وی، تقوا یې کړی وی، الله وی لومبی پیدا به دا وه چې دی د ما د ځمکې او د اسمان دروازې کولاو کړی وي، د اسمانونو برکتونه به مې پې کولاو کړي وو، د ځمکې دروازې د رزق به مې ورته کولاو کړی وي. او دویمه معنا علما کوي د فوقهم نه مراد علوم د پیزانیه. الله فرمایي که چېرې خلکو ایمان نه اړو او تقوا یې وکړه نو یو لار به پې الله وایي زه دا کولاو کومه چې د اسمان د طرف نه به ورته علوم د فیض ورکوم، علم لدني ورته وایي، دا به له ورکومه. حدیث مبارک کی راضی من عمل بما علم ورثه الله علما ما لم ينفع ما لم يعلم. چا چې عملو کو پاغه سبانی چې دا حاصل کړی دی الله بوله ورکی په بدله کې، یعنی ورثه الله په میراث کې ورکی د الله تعالی داسې علم ما لم يعلم چې د بنی حاصل کړي.
نو یاد لرئ چې کله د انسان په خپل علم باندې عمل وي الله پاک به په داسې کولاوالی کوي د اسمان د غاړې نه به په د علم هغه دروازې کولو کی دروازې به کولو کی تاسو ګورئ زمونږ د اکابر چې کوم تیر شو مخکې د علماء دیوبند چې و یا رستو هغه سکول نه ویلی لیکل بولم سم نه ورته چې د خپل دستخط به کو نه به په نیمه ګنټه کې نوم لیکو خبره باندې پوهیږئ خو لیکن هغه تقوا پکې دومره وه چې د هغې د برکت د وجې په الله تعالی د اسماني علوم کولو کړو د باطل مخې ته د غیر مخې ته به بندېدل نه الله تعالی په اسماني علوم کولو کړو دا د تقوا برکتو او امام ابو یوسف رحمت الله علیه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه تپوس کوي انسان فقیه په څه باندې جوړیږي چې الله تعالی یو انسان ته فقاهت مقام ورکوي او د پوهې مقام ورکوي دا په څه باندې ورکوي نو امام صاحب رحمت الله علیه ورته وی په تقوا سره چې انسان کې څومره تقوا وي او په خپل علم باندې عمل وي دومره ورته الله تعالی په علم کې پوهه او فقاهت او سمجداري او د قرآن هغه پیوندونو باندې پوهه کوي نو الله فرمایي که چېرې تاسو ایمان نه وړی وی تقوا مو کړی وی نو ما به در باندې اسماني علوم کلاو کړي او من تحت ارجلهم او من تحت ارجلهم یا لاندې رخپو د دینه نو د دینه مراد علوم کسبیه دي چې بنده ور حاصلی پای کې بولم الله تقوا د ترقی ور کړی وا برکت به چولیو نو یاد لرئ ګورئ زمانہ سبق چې کوم حضرات اوري که طالبان دي او که طالبات دي نو چې زمونږ استاسو په علم باندې څومره عمل وي دومره به الله پاک زمونږ استاسو په علم کې برکت اچوي د اسمان د غاړې براته علم لدني راکوي د ځمکې نه براته علم کسبي راکوي دا تاسو کوم صرف او نحو او منطق او بلاغت او بدی او بیان دا کوم علوم وایي دې کې بدل الله برکت اچوي پیدا به دې له درکوي نو اله انسان ته د علم نه الله برکت ورکوي چې کله انسان په خپل علم باندې عمل وي الله دې موږ د خپل علم باندې عمل لاکي او لومبۍ توجیه مې وکړه د عامو حضراتو دپاره چې محترمو یاد لرئ چې کله انسان الله رضا کوي او د الله دپاره صحیح ژوند تېروي الله پې د اسمان د غاړې د رزق دروازې کولاوئ د ځمکې حقه پرونی خبره بیا ده خو دا بیا دومره اوږده موضوع ده زما نه پې ټایم ډېر ولګي تاسو ګورئ که نه ما پرون دا خبره وکړه بعضې خلک راشي یاره جي دوکان مې کړی دی برکت پکې نشته څه وجه ده بعضې به راشي یاره جي کاروبار مې شروع کړی دی خو خوند نه کوي څه تعویز را لو کوي بس په دې تعویز باندې موږ ډېر زر رازونو څه تعویز را لو کوي د تعویز نه مخکې د هغه نه دا تپوس پکار دی ملګري ته مونځونه 15 واړه برابر کړي او د سار مونځ کې د سار د مونځ نه بعد سورت یاسین وایي د ماښام د مونځ نه بعد سورت واقعه وایي لومبۍ ته دا تپوس پکار دی نو که دا کوي نو بیا ولې وظیفه ورکړه اوس یو سړی د سار مونځ نه کوي په هغه باندې به تعویز او وظیفه څه اثر وکړي یو سړی ماښام صورت واقع نه د ټول نه لویه وظیفه د رزق دپاره خو صورت واقع ده چې دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبارکې خولې وظیفه ده لکه مونږ وایو که نه دا پلانکې آیت وظیفه ده دا تانوي صاحب ویلي دي نو خلک بیا ښه په مینه وایي او دا پلانکي صاحب ویلي دي مفتي شفیع صاحب لیکلي دي نو چې سوره سړی لوي دوره دغه د وظیفې قدر لوي د صورت واقعي وظیفه موږ له راکړې د چا د دواړو جانو سردار عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې د لورګانې وي نو دی چې وفات کېده نو چا ورته وی حضرت که تاسو امیر المؤمنین ته ووي نو ستا د دې بچو دپاره به د بیت المال نه څه مقرر کړي نه یې به ورکوي نو ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ته وفرمیل وی زما بچو ته د بیت المال ضرورت نشته هغوی له ما داسې کنجانې ورکړي دي که چېرې هغوی یې په استعمال کې راولي الله به پې د رزق دروازې کولاو ساتي او بیا وفرمیل چې هغه صورت واقعه ده نو د سورې واقع ډېر برکات دي نو د ماښام نه بعد ګورې نارینه او زنانه صورت واقع وایي الله به د رزق درکوي نو چې یو سړي سره دوره ټیم نشته چې صورت واقع ووایي یو ښځې سره دوره ټیم نشته چې صورت واقع ووایي نو زمانن ته ډوډۍ بیا مه غواړه که نه بیا دې دلني موږ سره دوره ټیم د الله دپاره نشته چې ماښام نه مونږ نه بعد 15 منټه موږ کښېنو صورت واقع ووایو بیا څنګه دغه کې بیا څنګه مطالبه کې نو ګورې ماښام د مونږ نه بعد صورت واقعه او ځان سره 101 پیري الله الصمد دا وایي الله پاک بل د غیب و اسباب برابرۍ تاسو به چا ته محتاجه کوي نه
د مازیګر د مونږ نه بعد چې کوم دی یو سل پیرې ځان سره وایي یا وهابو یا وهابو یا وهابو، او د سار د مونځ نه بعد ځان سره سورت یاسین او 11 پیرې لإیلاف قریش سورت وایي. تاسو بیا ما ته ووایئ چې موږ وږي شو یا موږ رزق نشته دی یا را باندې بیل ډېر راغی پیسې راسره نشته، ته خو دا شروع وکړه که نه مړه. د سار د مونځ نه بعد سورت یاسین وایي او 11 پیرې لإیلاف قریش وایي. ښه پوه شوئ. دویم نمبر د ماښام د مونځ نه بعد چې کوم دی نو سورت واقعه او یو د پاسه سل پیرې الله صمد. تاسو دا شروع کوئ که الله پاک درته چې کوم دی نو اوچه غوا تانده نه کړن ما ته بیا ووایي، که زاړې دله تانده نه کړن ما ته بیا ووایي. په څاروي کې به دې برکت وي، په مال کې به دې برکت وي، په رزق کې به دې برکت وي، ډوډۍ کې به دې برکت وي. خو ته خو شروع که که نه شروع یې که الله به در باندې د برکتونو دروازې کولاو کړي. نو خانه بس هغه د عمل هغه دغه اوچت شوی دی، بس تعویض ته ډېر خوشحاله به دي چې راوړو او بس غاړې ته یې واچوو چې خلاص شو درس نه خلاص شو. نه، عمل کوه. د الله وعدې د تعویضونو سره نه دي، د الله وعدې د څه سره دي؟ د سنت او اعمالو سره دي، او د نبی علیه السلام سنت عمل سره. د سار د مونځ نه بعد سورت یاسین، د ماښام نه بعد سورت واقعه. پوهېږئ که نه؟ او زمونږ کابر حضرات فرمایي څوک چې سار 11 پیرې دغه ووایي لإیلاف قریش، الله به چرې ذلیله نه کړي، چرې به چاته محتاجه نه کړي. تاسو شروع کوئ ته یو څو ورځې ووایي بیا ما ته ووایي چې الله هم دله څه درکوي، حج له به بوځي، عمرو له به بوځي، پیسې به له درکړي، هر څه به دله ډېر کړي. دنیا خو الله هر چاله ورکوي، حج لا غواړې دی بیا خو هر څه ورکوي. لوی شی دین دی، دین الله هر چاله نه ورکوي، یا به ډېر په مینتونو غواړي. واورېدو الله تعالی وفرمایل لأکلوا من فوقهم، دی به خوراک کړو د پورته د دوی نه، ومن تحت ارجلهم، منهم بعضې دوی نه امة یو ټولګې دی، مقتصدة یو ډله ده، مقتصدة په نیغه لاره باندې معتدل، وکثیر او ډېر منهم د دوی نه دغه لږ غونته کسان په دوی کې سم دي، لکه عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه دغه ملګري. وکثیر او ډېر منهم د دوی نه ساء ډېر ناکاره دی ما څه یعملونه چې دوی عمل کوي، او ډېر په دوی کې داسې دي چې بد عمله دي. در دې ځای پورې د سورت مائدې لومبنۍ حصه خلاصه شوه، الحمدلله. اوس د دې ځای نه د سوره مائدې دویمه حصه شروع کیږي، او دې او هغې کې څه فرق نشته دی، خو صرف فرق دا دی چې په هغې کې اول چې کوم دی نو نفي د شرک فعلي وه او بیا د شرک اعتقادي وه، او دا د هغې عکس دی. په دې کې اول رد د شرک اعتقادي دی او بیا ورپسې رستو رد د شرک فعلي دی، نور پکې فرق نشته دی. نو مخکې الله تعالی ترغیب الی الایمان بیان کو او د یهودیانو خباثتونه بیان کړو. نو صلی الله پیغمبر علیه السلام ته فرمایي حضور دا خبره خلکو ته ورسوه، د دې خبرې دعوت ورکه چې خزانې د رزق الله سره دي، د ایمان دروازې الله سره دي، ته به یې ترېنه طلب کې، ته به یې ترېنه غواړې په اعمالو سره. یا ایها الرسول، ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، بلغ ورسوا ما اغسو انزلا چې نازل کړی شوی دی الیک تا ته من ربک د طرفه د ربستانه. وښکلي پیغمبره صلی الله علیه وسلم ورسوه هغه چې تا ته الله نازل کړی دی، او د نزول نه مراد وحی جلی او خفي دواړه ده، که هغه قرآن دی او که هغه حدیث دی، دواړه خلکو ته ورسوه. پوهېږئ که نه؟ او ته بیان کوه، بلغ ما، بیان که ما د هغه څه ته بیان کا چې تا ته الله نازل کړي دي، که د چا د مزاج موافق دی او که مخالف دی. دا نه چې خوږې مسلې خلکو ته کوه او چې کومه خبره د خلکو د مزاج خلاف د نه مه کوه، نه، بلغ ما انزله، تبلیغ وکړه، بیان وکړه د تمامو هغه چې الله ته نازل کړي دي، وعد او وعید ټول بیانوه، د جنت بیانوم کې، د دوزخ بیانوم کوه، د حلالو بیان چې کې، د حرامو بیانوم کوه، فضائلم بیانوه، وعیدم بیانوه، تمام سیزونه بیان کخه. ذهن تراله دا د ما فایده ده.
بلغ ما دا ما چې کوم دین عموم په پیدا کوي نو دې کې د اشاره ده وَإِن لَمْ تَفْعَلْ كَتَاؤُنَكَ دَاسِي فَمَا بَلَّغْتَ نُنَ دِ رسول تا رسالته پیغام د الله تعالی او که داسې دی ونکړو چې ټول خبرې دی بیان نکړي نو تا د الله دین او پیغام بیان نکړو د الله دین دی بیان نکړو د الله پیغام دی بیان نکړو نه ته د الله پیغامات دنیا ګډ ګډ ته ورسوه نو لازمه خبره ده چې کله یو سړی حق بیانوي نو دشمنان به پیدا کیږي لازمه خبره ده چې یو سړی د الله دین بیانوي انو لازمه خبره ده چې دې کې به د قاتل مسله راځي د شرابي مسله به پکې راځي د زنایي مسله به پکې راځي د سودخور مسله به پکې راځي نو تا ته به خامخا دشمنان پیدا کیږي نو الله وی ته په دشمنانو باندې سکه والله یعصمک من الناس زبر ساتم کنه حفاظت بری زکوم کنه او الله چې چا حفاظت کوي نو څوک بوله څوکي الله وی حق بیانوا دین بیانوا زبر حفاظت کوم زبر دغه کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې آیت د نزول نړوان دي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای یو ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې یره کو څوک دا سی ویو زمالګو دغه کولن خبر بخاری شریف کی روایت دی ها لیت رجلا صالحا يحرسني کاش یو سړی دا سی وی چې نیک ویو زما سوګیداری کولن ما بل ګرام کو نو یو ظلم ملاسو دی کې دو توری د وسلی یا د ډال اواز شلنګار راتو نبی علیہ السلام سوق دی نو د بهر نه आवाज راغی انا سعد ابن ابي وقاص ز سعد بن ابي وقاص ما الله پیغمبر اساس سوګیدارای لراغلی ما ودشي نبی علیہ السلام پارام ودش او چې کله او هغه براتو د نبی علیہ السلام چوکیداری به کوله چې کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دایت راغی والله یعصمک من الناس نبی علیہ السلام راغی سعد ابن ابي وقاص وی او زبس الله زما ذمہ داری واغسته نو معنا دا او دا وی دی ځکه زګه چې غلط دین بیانې حق بیانې نو د حق اوریدل خو ګران کار دی نو ستاسو دشمنان به پیدا کیږي تهمتونه به در باندې لګي خبرې به در پسې کوي بکواسات به در پسې جوړي مخالفت به دی کوي نو الله وی زبر حفاظت کوم کنه زبر حفاظت کوم دا کا کرای بوله زروانو ستا خلاف به میشن جوړي زبې ختموم منصوبه جوړي زبې ختموم الله دې زمونږه اساس ټول حفاظت وکي ان الله لا يهدي القوم الكافرين اوس دام دغه مخ کې سره متعلق دی پیغمبر تبلیغ کوا ته دعوت ورکوا ها اوس تا په دعوت کې ګوره هدایت نه دا خبره یاد لره هدایت چا سره دی الله سره اسنه چې د دې وجه ته بیا تبلیغ نه کې چېر ما خو بالله بیانو کړو چاونه منو ما خو بالله خبرو کړو سو کړو سی روزي ته تیار نشو ما خو بالله بیانو کو اړو سو مولدران نه هدایت ورکول او نه ورکول دا بیا د الله کار دی سورہ جی آیات دی وګوره مونږه تاسو ته تبلیغیان له زین جوړ کو چې او مولا سیبو تبلیغی سیبو او دیندار کورنۍ خلکو تاسو د الله د دین خدمت کوئ خدا نه چې کوم ستاسو خواهش مطابق دغه کوا او چې کوم د خواهش نه خلاف دی نامه کوا نه بلغ ما انزل تمام هغه څه بیانوي چې الله وی بس چې الله وی رد منکرات هم کوا امر د معروف هم کوا نو چې دا کارونه ته وګوره کدی کې پوښیم کمې کوتا یو کو بیا بری ګوره د الله د دین فرض نه ادا کړی د الله د دین فرض منصبی و دیني ادا کړی اوس ته چې کله خلکو ته رد منکر کې یو سړی دوای دا ته ګناه کیندا باخلګي یا یو سړی ته چې کوم نه نو دو صحیح مسله بیانې چې بای دا ته سکین ګوردا د شریعت د خلاف دي دا پلار یواز استانو استاد لري خورمو تا چې بدیار څخه خېټای واچو لو دی خور لنه ورګي کنه نو دا ګور د قران نه خلاف دي نو خامخا دغه به بدی شي نو چې دی بدی شي نستا خلاف به سوچ کوي فکر کوي منصوبه به کوي الله وی کوي دی کنه والله یعصمک من الناس زبری حفاظت کوم او چې الله دې چا حفاظت کوي سوګل سکول شي او بیا ور بسې دا وی مناسبو تبلیغی سیبو ته چې کله بیان کې نو دا موه چې زما دا بیان خلق دی ټول من یو ټول په عمل لاشي نه عمل ورکول او نه ورکول هدایت ورکول او نه ورکول دا د الله کار دی والله ان الله لا يهدي القوم الكافرين الله کافر له هدایت نه ورګي بس ته بیان کوا
دا ډیر قیمتي آیات دی، موږ له تسلیم راکړه او خپل فرض منصبي راته مخول او ډاډ رالم راکو چې کلک د الله د دین بیان کوا، خدمت کوا، الله به حفاظت کوي. قل یا اهل الكتاب، مخکې زوخنا وخت دی. قل یا اهل الكتاب دا د بلغ ما انزل لاندې راغی، تبلیغ کوا. نو چې تبلیغ کوي نو کافر ته مخامخ وایي ته کافر یې. وګوره اهل کتابو د دین پولې روانې کړې، یهودو نصاراو دین ته نقصان ورسو، نو دوی ته وایي تاسو کافران یې. قل اوائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا اہل الکتاب، اے اہل کتابو، لستم نے تاسو علی شیء پیودین ماندے حتی دردی پوری تقیم التورات چه تاسو قائم کئی تورات عملا والانجیل او انجیل لرا وما او آغا انزلا چه نازل کڑی شوی دے الیکم تاستا من ربکم دے جانب دربستا سنا ولیزیدن خام خاصیاتی کثیرن دیر لرا منهم دینا ما آغا سو انزلا چه نازل کڑی دے الیکتا دا من ربک دے جانب دربستانا تغیانا سرکشی و کفر او کفر. اللہ پیغمبر علیہ السلام تا فرمائی او حضور تا بیان کوا خواہ صفا صفا بیان کوا او دی علی کتابو تا خوایا چا علی کتابو زانتا سے نسبتو نمکوئی تاسو در اغی وقتا پوری پا اس یو دین مانی نیئی چه در سو پوری تاسو تورات و انجیل بانی عمل ندے کڑی پا قرآن بانی معمل ندے کڑی. اللہ وی پیغمبرہ تا چه دا قرآن خلقو تا بیانی نو دیرو خلقو تا بی اللہ ہدایتم گئی یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا. ډیرو ته په الله هدایتوم کوي، خو د ډیرو خلکو پړونو کې سرکشي او بغاوت او ګناه او داسې ځونه نور سیوا کوي. ولا یزیدن کثیرا خامخا زیاتې ډیرو لره منهم د دینا ما هغه کتاب انزل الیک چې نازل کړی شوی دی تا ته طغیانا و کفرا سرکشي او کفر. نو سوال دا دی چې قرآن خو الله د دې لپاره نازل کړی دی چې دی به خلکو ته هدایت ورکوي، رڼا به ورکوي. دلته راغی چې قرآن تی چې بیانې نو خلکو له سرکشي او طغیان سیوا کوي. نو د هغې جواب دا دی چې ګوره قرآن الله په حقیقت کې د هدایت دپاره رالیږلی دی، خو د هغه سینې دپاره چې هغه سینه کې رڼا د ایمان پرته وي، او کومه سینه کې چې رڼا د ایمان نی نو هغه کې نور ګندګي سیوا کوي. او د هغې مثال سعدي بابا رحمه الله په یو شعر کې پیش کړی دی. سعدی بابا وی د دې مثال داسې دی، وی باران خو د اسمان نه وریږي کنه، وی د قرآن شریف د نازلېدو مثال هم د باران دی. نو چې باران وریږي یو زمیندار پټې جوړ کړی دی، اړولی دی او سم کړی دی، صرف په تمه دی چې باران وشي نو زه به پکې فصل اچومه، یا پکې تخم هم اچولی دی. نو چې باران وشي نو په هغه پټي کې فصل زرغون کي. او بل زمیندار دی پټي له په کال کې خواله نه دی تلی، سخا درنګه پروت دی، ګنده بوټی پکې ډېر دی، مرکونډی پکې ډېره ده، کپرکنډه پکې ډېره ده، کاریزه پکې ډېره ده. نو چې باران وشي نو په هغه پټي کې کپرکنډي او کاریزي او مرکونډی او نور ګندونه دا پکې سیوا کي. دغه مثال د قرآن دی چې په کوم ډول باندې محنت د ایمان شوی دی، نو چې قرآن پې نازلیږي نو په هغه زړه کې به ایمان سیوا کېږي. واذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. او په کوم ډول باندې چې محنت د ایمان نه دی شوی نو چې قرآن نازلیږي نو په هغه کې بس شرک، بدعت، گمراهي او خلاف شریعت کارونه سیوا کېږي. بابا فرمائی بارا کے در لطافت تماش خلاف نیستو، بارا کے در لطافت تماش خلاف نیستو. د باران په طبیعت کې خو اس خلاف نشتره، باران یو شانتی راوریږي. او باران کې خودور سخاوت دی چې په ځمکه نه په کوی او په نیر باندې او په دریاب باندې د پاسه وریږي. باران خو یو شان وریږي. خو در باغ لال رویت، په باغ کې ښکلي ګلونه زرغون کی. در باغ لال رویت در بام خاص خشتو او دارنګي په زنګلونو کې او په ډیرانونو کې ګندګۍ زرغون کی. نو د قرآن مثالم داغه باران دی چې د بره غاړې راځي نو د مؤمن په سینه کې به ایمان سیوا کوي، د کافر پای کې به طغیاني او سرکشي سیوا کوي. اوس په پوه شوي سعدي بابا په یو شعر کې د آیت پوره خلاصه بیان کړه. نو الله فرمایي فلا تأسا تم غم جنیگا علی القوم الکافرین، په قوم کافرانو باندې
ان الذين یقینا آگسان آمنو چې ایمان راوړی دی والذین او آگسان هادو چې یهودیان دي دا بشارت دی مخکې تخویب بیان کو نو د قرآن ضابطه داره چې کله تخویب بیان کی نو سره بشارت بیانوي ان الذين امنوا یقینا آگسان چې ایمان راوړی دی والذین او آگسان هادو چې یهودیان دي والصابئون او دارنګ صابئین دي دغه ما تفصیل کړو چې یهودیان دا د موسی علیه السلام د تورات پیروي به کوله او صابئین د خپل دین بدل کړو د يهودیت او د نصرانیت دروتی یو درې مډل ځان له جوړه کړی و والنصارى او عیسایان من اسوک امنا جیمان روړه دی بالله فلا باندې واليوم الاخر یو برز اخیرنه باندې وعمل عمل کړه دی صالحا نیکو فلا خوف نبیر علیهم پدیبانی ولا هم يحزنون د بدی غم جن کیږي نو بدی غم جن کیږي ورپسې الله تعالی زجر او تخویب اخروی بیانوي دا راتلون کې ته زجر دی او تخویب اخروی دی الله وی دی بنی اسرائیل نو موږ وادي غستې وي خدای هغه وادي ماته کړی دا غوادو لحاظ او نساتو لقد اخذنا بداګیک سرا منګه غستوا میثاق بنی اسرائیل په خواده د بنی اسرائیلنا وارسلنا منګلیګل الیهم دیدا رسولن پیغمبران بنی اسرائیل ته الله ډیر پیغمبران لیږلو نو چې ګوره پیغمبر به د دې د هدایت د پار راتو او دې ته به د حق د بیانولو د پار راتو خو چې کله به دې د پیغمبر راغی نو دې بسوي کلما هر کلا جاءهم چراغ دیدا رسول یو پیغمبر بما پاغ حکمون سرا لا تهوا چې نه بخوخول انفسهم نفسونه دی فریقن نو دیو ډلې د پیغمبرانو کذبو دی تکذیب کو و فریقن او د بل ډلې د پیغمبرانو یقتلون دی قتل کو س پیغمبران قتل کړل بنی اسرائیل 3 پیغمبران قتل کړو ښا ظالمانو 3 پیغمبران قتل کړو او چې د چا کم به خوښ نو دا غره خبرې تردید او تکذیب به وکړو او الله تعالی فرمایي اوس ورته اشاره دا خبره کوي چې همیشه پاره دغه کارو چې تکذیب او قتل د رسولانو به کو وحسبوا دی ګمانو کو الله تکون فتنه دا چې نه بشي واقع په دی باندې ایس یو غضب فعمون دی لاند شو وسمو کانو شو ثم تاب الله بیا مهرباني وکړه الله علیهم په دی باندې ثم عمو بیا لاند شو وسمو کانو شو کثیر ډیر منهم د دینا والله بصیر بما يعملون الله وی دی موسی علیہ السلام نه بعد شرک شروع کو عیسی علیہ السلام په زمانه کې یا چې موسی علیہ السلام کوی دور دلاړو نو د سخی عبادت شروع کو بیا په الله مهرباني وکړه توبه ول قبول کړه بیا د عیسی علی السلام دراتلو نه بعد د کوپر شروع کو او د نبی علی السلام زمانه کې نورم سیوا کو لقد كفر الذين قالوا دام د بلغ لاندې راځي پیغمبر تبلیغ کوا او دا حکم او خبره خلکو دوره سوا چې څوک عیسی علیه السلام د خدای توب درجه ورګي دا غمور د خدای توب درجه ورګي وګوره دا سړی کافر دی د ایت په مقصد او خلاصه باندې پوه شوي پیغمبر علیه السلام تبلیغ کوا او بالخصوص د دې خبرې تبلیغ ډیر وکا دا خبره خلکو ته اوره سوا چې څوک عیسی علیه السلام او د غمور ته د خدای توب نسبت کوي د خدای توب درجه ول ورګي نو دا سړی ګوره کافر دی لقد كفر الذين بتاکیک سرکو پر غړوا کسانو قالو چې دی وای ان الله بیشک الله تعالی والمسيح ابن مریم اغه عیسی زوی د مریم دی دا تاسو سماویلو مې په عیسایانو کې درې ډلې وي نو د یوې ډلې نوم دی یعقوبیا نو دی آیت کې الله تعالی رد کوي په یعقوبیو باندې پاکیدی د یعقوبیو باندې او یعقوبیو عقیده داوا چې الله را کوشش دی او په عیسی علیه السلام کې حلول کړی دی
الله جل جلاله را کوز شوی دی او په عیسی علیه السلام کې حلول کړی دی. خبره باندې پوهیږئ؟ دا خبره به کوله د الله تعالی په غي باندې رد کړي چې کافر دی هغه خلک چې څوک دا وایي چې عیسی علیه السلام الله دی. لقد کفر الذین بداګی سره کو پر غړوا کسانو قالو چې دی وای ان الله بیشک الله تعالی هو المسیح هغه مسیح ابن مریم ازوی د مریم دی. وقال المسیح او حال دا دی چې وای عیسی علیه السلام یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیل اعبدوا الله بندگیو کوي د الله ربی رب زما دی و ربکم او رب تاسو دی. انه شان دا دی من یشرک بالله اسو چې شرک کوي په الله باندې فقد حرم الله بداګی سره حرام کړی دی الله علیه په د باندې الجنة جنت ومأواه النار او ټکانه د اور دی. وما للظالمین نشتره د پاره د ظالمانو من انصار سوک مددگار د ظالمانو د پاره سوک مددگار نشته. وما للظالمین نشتره د پاره د ظالمانو من انصار سوک مددگاران. دا لوی ظالم دی چې دی لګي او د غلط نسبت چې کوم دی نو چاته کوي؟ الله ته کوي. نو دا د عیسایانو کې د لومبۍ ډلې عقیده وه یعقوبیو چې دی به وي عیسی علیه السلام بعینه الله دی. الله را کوز شوی دی عیسی علیه السلام کې حلول کړی دی بس د عیسی علیه السلام ته چې ګورین دا الله دی. الله په هغې باندې رد وکړو او نه صرف دا چې رد یې وکړو بلکې د کفر فتوا یې پرې ولګوله چې دی کافران دي. دا ډله څه دي؟ کافران دي. ورپسې اوس الله تعالی په بله ډله باندې رد کوي چې هغه ملکانیه ده. هو وخت لږ دی نو بس دی ښه بس بیا زه سبق لنه رسم دا ډېر دی. ترجمې ته بیا وګورئ چې ترجمې ته ګورئ. ولو ان آل الكتاب کچرې وې آل کتابو آمنو چې ایمان یې راوړی وې واتقوا دی تقوا کړی وې لکفرنا خامخا موږ به لرې کړو عنهم د دینا سیئاتهم گناهونه د دی ولدخلناهم خامخا موږ به داخل کړو دی لره جنات النعیم جنتونو د نعمتونو ده. ولو انهم کچرې وې د آل کتابو اقاموا التوراة چې دی قایم کړی وې تورات لره عملا والانجیل او انجیل لره وما واسو انزل چې نازل کړی شوی دی الیهم دی ده من ربهم د جانب د رب د دینا قرآن و زبور وغیره لاکلو خامخا دی به خوراک کړو من فوقهم د پورته طرف د دینا بنزول المطر په نازلېدلو د باران ومن تحت ارجلهم او لاندې د خپو د دینا بالانبات منهم باسی د دینا امتون یو ډله ده مقتصدتون میانه روي کوونکي وکثیر او ډیر منهم د دینا ساء ناکاره دی ما څه یعملون چې دی عمل کوي. یا ایها الرسول ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام بلغ تور سواما اغ شریعت انزلا چې نازل کړی شوی دی الیک تا ده من ربک د جانب درفستانه و ان لم تفعل کچرتاونه کو فما بلغت بستانه دی رسول رسالته پیغام د الله تعالی والله یعصمک الله تعالی حفاظت کوي ستا من الناس د خلقنا ان یقتلوک چې وجنی تعالی را ان الله لا يهدي القوم الكافرين بیشک الله تعالی توفیق د هدایت نو ورګي قوم کافرانو ته. یا قل وای پیغمبر علیہ السلام یا اهل الكتاب ای اهل کتاب لستم نه تاسو علی شیء پیودین مانی حتی در دې پوری تقیم التوراة چې تاسو قائم کوي تورات لرا والانجیل او انجیل لرا وما واسو انزل چې نازل کړي شوی دی الیکم تاسو من ربکم د جانب د رب تاسو نه ولا یزیدن خامخا زیاتی کثیرا ډیر منهم د دینا ما هغه قرآن انزل چې نازل کړي شوی دی الیک تا ده من ربک د جانب درفستانا طغیانا سرکشی و کفر او کفر فلا تاسد مخبکی علی القوم الکافرین بقوم کافرانو باندې. ان الذین بیشک آگسان آمنو چی ایمان روڑے دے ستانا مخی والذین او آگسان هادو چی یهودیان دی والصابئون اتش پرستی والنصار او عیسایان دی من آسوک آمنا چی ایمان روڑے دے
بالله فالله باندي واليوم الاخر او پر ذخیرنه باندي وعمل عمل کړه دې صالحا نیکو فلا خوف نبير عليهم بدی باندي ولا هم يحزنون ان بدی غم جنشي لقد اخذنا بداکیک سرا من واغسیدا میثاق بني اسرائيل بخواد بني اسرائيلنا وارسلنا من غليغل اليهم دیتا رسلا پیغمبران پیدر به کلما ارکلا جاءهم چراغ دیتا رسول رابغ دیتا یو پیغمبر بما پا اغا دین باندی لا بما پا اغا احکام باندی لا تهوا چه نبخوخو انفسهم نفسون دی فریقا یو ڈلا د پیغمبرانو کذبو دی تکذیبو کدغی و فریقا او بل ڈلا یقتلونا دی اوجن الاغی لرا وحسبو دی گمانو کو اللہ تکونا دا چه نبشی واکی فتنة عذاب فعمون دی لاندشو مخی دی علیہ السلام نا من بعد موسیٰ و پس موسیٰ علیہ السلام نا وصمو دی گانشو بسلب توفیق الہدایتی اللہ تعالیٰ دی ہدایت و توفیق سلب کو ثم تاب اللہ بیعرب ربانی اکل اللہ تعالیٰ علیہم پدیوانی حین تابو و آمنو بعیسیٰ کلچ دی توبو باسلو ایمان رال پی عیسیٰ علیہ السلام ثم عمو بیادی غاندشو وصمو دی گانشو فی زمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوالو جانو سردار پر زمانہ کی کثیر دیر منهم ددینا واللہ بصیر اللہ لدن کرے بما باسمانی یعملون چھ دی عمل گئی یا ایوہ الرسول بلغ داغی سرو لگوی اے پیغمبر خلق تا بیان کا لقد کبر اللذین پداگی سر کبر کل دیا گسانو قالو چھ دی وائی ان اللہ بیشک اللہ تعالی هو المسیح اغا مسیح ابن مریم آزوید مریم دے وقالا او حال دارے چوئی المسیح ابن مریم مسیح زوید مریم یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اعبد اللہ بندگیو گید اللہ ربی رب زما دے و ربکم و رب ستاسو دے انہو شاندار من یشرک باللہ آسوک چی شرکو کی پاللہ باندی فقد حرم اللہ بداکی سر آرام کردی اللہ علیہ پدبانی جنت لرا الجنہ ومأواہ النار ٹھکاند دور دے وما للظالمین نشتر پار ظالمانو من انصار انسوک مددگارو صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الکریم چاہتا پوسو کو چی مڑے سٹیم لامبولی شی او پا تختہ باندی پروتی او بے حجابی نو دعاو دا کولی شی او کنا بالکل و دا کولی شی ستا دا غی سر سوی مرا یو مڑے پستانہ کی لامبولی شی بلکور کی لامبولی شی ناری ندا او کا زنانہ دا او کا حجاب کی دا او کا بے حجابا تقول دا اللہ دا مغفرت سوال کی نو دی کی سوی مرا چی تو بوائی چی مڑے پا تختہ باندی پروتی دعا بوتنے کی دا فضل سوال لکھا دا سموائی بس دعا و تکوی مڑے چی سنگ مرشن دا دعاگان نبی علیہ السلام وی استغفروا لی اخیکم تاسو دی خپل روڑ دا پارا دیر بخنو واری دی وقت دی اس دعاگانو دا مختاج دی دعاگانو دا مختاج دی آبازی فقہاو لکلی دی چی یرا کالا مڑے دا چاوشین دا جنازے پوری تا تعزیت لمزا خداغی علت و حکمت دا لکلی دی چی دا وقت کئی پمنڈا تر لدی سوک د قبر کنستو په دغه دی سوک چې کوم دین تبای راړي سوک کپن راړي سوک لامبول کوي د دې وجه ته تعزیت لمزه ځکه به تعزیت بچاته کوي خو زمونږ په زمانه کې خو الحمدلله زمونږ د محلو خلک یو بل خلکو له قبرونه کوي منډې تړلې ولې وي مالکان پوجره کې یا په کور کې ناسي نو د دغه نه جنازې نه مخیم تعزیت کولی شي دغه علت فقها دغه ذکر کړی دی او دا خړو خبره نه چې مړ په دختې نو دعا بوته کې او کنه بګي بالکل دعا د پاره دی ار وخت محتاج دی د الله نه ول سوال او دعا کوي چې الله ته بخنو کی زبست خدواو کی اللہ ری زمنگا استاسو ټول نه رضا شي الله ری دا سبق قبول او منظور کی الله ری زمنگا استاسو ټول پریشانه ختم کی الله ری زمنگ د دین خدمت والی او الله ری زمنگا استاسو علم کې برکت واچي الله ری موږ قرآن شریف باندې پوه کی الله ری زمنگ دی وخت کې برکت کی برکت اوچت سے محترم د وخت نم لاړو د زمانی نم لړو اور سن برکت لړو کال را لړن شو میاش را لنډ شو وخت را لنډ شو الله ری زمونږ استاسو ژوند کې برکت کی اللهم بارک لنا فی الموت و فیما بعد الموت الله تعالی ری زمونږ استاسو ټولو خیر نصیب کی بیماران لدی الله شفا ورکی بے کور لدی الله کور ورکی بے روزگار لدی الله روزگار ورکی مسافر دی الله سفر کی کامیاب کی په وطن کې سوک دی الله دی غی ټولو د خیر ورکی الله ری زمونږ استاسو دنیا خیرت خیر نصیب کی او پریشانای دی الله ختمی کی الله ری زمونږ استاسو ټولو استقامت نصیب کی دی جمال آباد کی زمونږ وجی صاحب دی مونږ سره سبق لم راځي ان د غی بچي پرون شهید شوی دی په تیرا